هر کله چې داسې خلک اینه چونکې د زکات ورځې را روانې دي او روژه هم را روانه ده نږدې ده نو خلک ډېر زکاتونه ورکوي او ډېر خلک په زکاتونو باندې خاموش شي جي ډېرې زما تور سرې کالوله زور ورکړی کالوله خفه کېږئ به نه 3 تولې او 4 تولې او 5 تولې او 6 تولې 7 تولې او ما خو دا یوه توله سازه کړه او ما خو والی سازې کړې او ما خو جونکۍ سازې کړې او بلې خو کړۍ سازې کړې تا ماله کړۍ سازې کړې دي او زما خو دا کړۍ دي او چې تپوس ته وکړي زکات یې ورکې دا غریبانان چې ناست دي که نه دا ګیر چاپېره دا یو ویډیو راله مخې له راله پلار او زوی دي او دا پلار پته نه لګي چې کاری نشته غالبا او د خېټې فکر اغستی ډېر په عجیبه انداز کې ډېر په عجیبه انداز کې سوچونه کوي نو د زړه مې یو درد وکړو چې خدایا قسم دی زما شریعت خدا وایي الله دنیا یو میزان پیدا کړی میزان خبر له ټول راځم کو چېرې زکات په صحیح طریقې یې ورکړی شو که نه نو په دنیا کې به غریب سړی پاتې نشي زما زنانه نن کالو له زور ورکړی دی او یو کالی او بل کالی او یوه جونکۍ او بله جونکۍ او چې تپوس ته وکړي زکات ورکې بیا څه کوي بیا د څه نه خبر نه ښه او د الله بندګانو کالو لم زور ورکړی په کور کې سراتا ته لس تولې کالی پروت دی تاسو تپوس وکړئ چې په یوه توله کالي زکات شته او که نشته دا زه نه یم دا بیا تاسو په خپله تپوسونه کوئ زه چې یو خبره وکړم نو بیا به دنیا مولیان راوځي یو به خپل مسلک کوي بل به خپل مسلک کوي هغه شته خبره ګډوډه کړي خو تاسو معلومات وکړئ چې کالو له ما زور ورکړی دی که نه نو آیا په دې زکات شته او که نشته زما نبي څه فرمایي د کومو کالو نه چې ګوره زکات ور نه کړی شي ای زنانه واوره دا ستا ملکیت دی ګوره ستا د خاوند به اختیار نه چلیږي په خبره پوه شوې ته به په دې ګناهګارې دا ستا مهر دی واوره زما اسلام وای کو چېرې د کم کالو نه زکات ور نکړی شي او زکات پیو او زکات ور نکړی شي نو قیامت کې به د تختې سازیږي د وسپنې د اور تختې او په شا او په ملا بدله داغونه بیا درکوي ښه او بلکې راځي وایي داسې اجدها به دې ساده شي دې میلونو نه د اور او دروا به چي درته نو جناب او دا داسې دا کم کسان چې دا زکات کې دا بانې مانې کوي که نه بانې مانې د دنیا پیسې ورسري وختي پرون هم راته یو کس رنګ کړی و ډېرې بانې مانې کولې د الله بنده مې ګورې زکات کې بانې مه کوه زکات خو د مال خیرې دی خیرې دا غریبانان چې نن ګرځي تاسو وګورئ که نه دا حالت تاسو وکتو دا څومره خلک ګرځي په دنیا کې څومره غریبانان دي مستحق دي او بالکل ما ته پته ده زما سره پیسې شته او ما ته پته ده چې په ما باندې زکات شته بیا هم زه زکات نه ورکوم دا ولي دا ولي تاسو ته پته ده بس الله دې موږ معاف کړي نو او بیا چې کله پلار مړ شي که نه نو بیا څه وایي جناب وایي دا حساب کتاب دی قسم دی که بیا د بس دا بچي هم ورکړي نو غرض مې موضوع خو مې بله وه خو لاړه زکات سیټ ته هر کله چې د کومو زنانو کالي دي لږ تپوس وکړئ چې کالو له مونږ زور ورکړی زما څومره روزګار دی د هغې د مونږ اسټیمیټ ولګو کال پې تېر شو بهی په کومو زکات دی په کومو زکات نه دی معلومات دې مونږ وکړو ګوره ګیر یو د الله دا قرض دی ګوره ښه دا قرض دی الله به هر یو څیز هلاک کړي خو زه هم زما روزګار یې ترقي وکړي دنیا او آخرت کې د مال الله بدلې د دې راکړي نو د زکات ته ما ورته اهتمام کوئ او داسې خلکو باندې جناب لږ څه کو لږ رحم کو جي ګورئ د مدینه منوره باندې قات رالی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېره مالداره قافله را روانه وه ډېره مالداره قافله وه او جناب په مدینه منوره باندې قات دی او رزق وغیره ډېر کم شو ګوره د الله په لار کې صدقه خیراتونه ورکول زکات ورکول نه په دې باندې مال کمیږي نه الله به دنیا او آخرت کې بدلې درکوي نو ټولو تاجرانو ته پته ولګي چې د عثمان صاحب قافله را روانه ده عثمان صاحب چې قافله کله را ورسېده ټول تاجران راله مخې له عثمان صاحب ته وایي جناب وایي بیه کوه چې د نه اخلو عثمان صاحب ورته وایي وایه تاسو کینئ ټول راشئ کینئ ټول تاجران راله عثمان صاحب ورته وایي بیه کوئ تاجران ورته وایي د 10 روپو څیز به نه مونږ په 12 اخلو عثمان صاحب وایي نور هم سیوا شئ دا کمه ده هغې ورته وایي په 14 پیجه نه اخلو عثمان صاحب وایي کمه ده هغې وایي بس نور زمونږ څه نور زمونږ وس نه کېږي جناب نور زمونږ توفیق نشته نور زمونږ طاقت نشته چې ستا نه واخلو بس عثمان صاحب ورته وایي ګورئ ستاسو نه مې علاوه د بل چا سره ګوره بیه کړې ده هغه به ما نه 1 روپۍ څیز په 10 ګون نه اخلي تاجران یو بل ته ګوري اله دا کوم ځای تاجران دي چې د 1 روپۍ څیز به تا نه په 10 ګون نه اخلي د مدینې منورې ټول تاجران خو مونږ راغونډ شوي یو نور تاجران کم دي
وخه سوق ته چا سره دی ډیلینګ کړه دومره پګران دې نه علي. عثمان صاحب سوې اے د مدینه منورې خلکو تاسو گواشي دا څومره مال چې زما د قافله راغلي غټه قافله د خوانو دا ټول ما څومره چې غریبانان دی پاغوي باندې ما صدقه کړه تاسو گواوسه. الله اکبر کبیره. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام خو وفات شو. ابن عباس سے فرمایي وای ما خوب ولیدو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل یارانو سره روان دي ډېر خسته اسونو باندې خسته کپڑے چولې دي او روان دي او ما وای د اس مهارونی ولداسه ما وای د الله رسوله چرته زی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوی راته فرمایلا ابن عباس اے عباسا عثمان چې نن کما صدقه کړی دا الله جل شانه په جنت کې در سخان لګولې او د جنت د حور سره د عثمان نکاح کیږي او دا غي نکاح په بدله کې الله ولیمه مقرر کړی دا او ټول انبیاء علیه الصلاۃ والسلام غوښتي دي. نو زه هم روانه ما کمال چې په ورکړه باندې زیاتیږي کنه الله اکبر هغه په کمای نه زیاتیږي. ګوره ښا زما مال لسیوا شي زما روزګار کې دی برکت شي زما په کور کې دی خیر او برکتونه شي. نو جناب د کالو نه زکات ورکړي شي د مال نه زکات ورکړي شي او مستحقین ته کم چې مستحق خلق ته دی خلکو پشان پاغي باندې موت اثر کو. صحیح ان شاء الله الله په دنیا او آخرت کې موت تعالی اجر راکړي. د علماء په نگرانی کې الحمدلله برانچ کولاو شوی دی یاسین حج اینڈ عمره سرویس زیر نگرانی مولانا اختر علی ټول علما دي ماشاءالله او څوک رابطه کول غواړي 045 065 8598 شیرګړ بازار ضلع مردان کې تاسو په دې نمبر رابطه کولای شي. تاسو راتلې هم شي د هر ځای کې چې تاسو یې تاسو خپل پاسپورت را لګولای شي او د حج او د عمره او د هر قسم ټیکټ تاسو خپه تسلی سره او خپه یقین سره ان شاء الله دا خدمت تاسو د علماء حاصلولای